پاکستان چې کم جنگي جهازونه جوړي نو داغه پریډ کې اضافه راغلی دی. پاکستان چې کم GF-17 ټینډر جهازونه جوړي نو داغه پریډ کې اضافه راغلی دی. دغه شانته رافیل کم جټ چې دي نو داغه پریډ کې کمی راغلی دی. جنگ نه مخکې د څومره ریټ او د جنگ نه وروسته چې د دې ریټ څومره خطر کله چې د پاکستان او انډیا جرپ وشو او د پاکستان جهازونو د انډیا جهازونه ارتاو کړل. هغه چې موږ ول 15 جهازونه ارتاو کړی بدی کوله رافیل کم جټ چې دي نو هغه ول 3 ارتاو کړو. نو داغه نه ورسته چې داغه مان کم شو ځکه ټول دنیا به داغه غوښتنه کوله چې دا رافیل تیاری نه دي داغه به هر ملک غوښتنه کوله ځکه چې هغه ډیر خجازونه او یو ملک چې دغه نه دی ارتاو کړی ځکه چې هغه ډیر جنگونه کې چې دغه استعمال شي خو د پاکستان ایرپورټ چې هغه په خپل جهازونو باندې دغه جهازونه چې دي ارتاو کړی دي او پاکستان چې کم جهاز استعمال کړو GF-17 ټینډر نو داغه پریډ کې چې دا اضافه رااله اضافه پکې دراله د جنگ نه مخکې د دې ریټ چې هغه $25 مليون وو. $25 مليون چې د پاکستان د جهاز ریټ چې دا کله چې جنگ وشو نو د جنگ نه وروسته د دې پریډ کې چې د اضافه رااله دغه شانته انډیا چې کم رافیل جټ استعمال کړو دا غیر ریټ چې هغه $40 مليون وو. $40 مليون وو. کله چې جنگ وشو نو د پاکستانی جهاز ریټ چې دی هغه $35 مليون ته چې دی هغه ته ورسېدل او انډیا چې کم رافیل جټ استعمال کړو دا غیر ریټ چې دی هغه $25 مليون راغلل. لکه څنګه چې هغه لا پاسو نو هغه لاندې رااله او د پاکستان هغه چې دی هغه په پورته لاړل. نو پاکستان ته چې د دې جنگ سره یو دغه کامیابی ملو چې پاکستان کم جهازونه جوړول نو دا غي مانګ هم سیوا شو بل چې د پاکستان کاروبار چې دی هغه هم د دې سره سیوا شي. ستاسو د دې په اړه کې څه خیال لرئ؟